موزرت دا قرآن یو جمده معجزہ خیم موجوده لتا خیم پا دا امریکا کی یو علک و یو جنه و سیدل و سمشتا اغا علک پاکستانی او جنه امریکانی دوارا پا یو سٹور کی بابوگان یو بل سره دا دوستانه و گرل فرینڈ و بوائے فرینڈ دا شیب التدیر دے ټول یورپ کې شته او د دې موبایل د برکت د اوس دا شی دلته مرورو پیدا شو دا موبایل ډېر مبارک شی دی دا به د جنت ته رسوي او کنه دا چې چا سره په جیب کې کنه بس دا نیغ به تا جنت ته رسي بل خو نه بوځي د دې موبایل د برکت د نن د هلکانو د جنکو یو بل سره یارانې شروع دي دې موبایل دنیا بې عزته کړه دمارونو دا خی استعمال کے خراب میں استعمال کشر کل دا موبیل دلاسا تبا دے تبا جنکے دا موبیل دلاسا تبا دے غر کی تولا رضا لکان جنکو سر و جنکے لکانو سر پا موبیل خبرے کہیں او اس خلا نیٹ تے اس خیوب التخکاری مکوے گوری دما اومانے دمارونو پخپلو لونو دا مینا مکوے چی موقت موبیل ٹچ والا مالے څنګه چې الکان په ټچ موبایل د جنکو تصویرونه او بربند فلمونه ګوري دقه سي جنکه په دا ټچ موبایل د الکانو بربند تصویرونه او فلمونه ګوري دا د بے حیا شي جنکو لم مور کوي زما ومنه ګوري ارمان بکوي بیا بالکل چې ورنه کی یو بل سره په خوا به د غوږ خبرې کولې څنګه او خیم اوس یو بل سره ویډیو کال باندې لګي خبرې کوي تا څه پته لګي یعنی زه ته لګو لټوه د زوی موبایل راواله وای ته ما ته کولاو کا خلک پې پیږي هغه چې څه پې کړي هغه پکې راځي یا د لور نه راواله ما ته کولاو کا خای چې ته پته ولګي ټوله ورځ هلکان جنکې په پیکجې واچي او پې لګیای په زول پې لګیای هلک به هغه مقبره کې قبر ته ډډه والي او سر باندې به یې څادره چولي چې په لاره ته ځې هلکه وایي پیر صاحب نه وظیفه اخیستې را هغه پخی وظیفه نشته چا سره لګیا دی جنې به کور کې ناستی په مصلا او په سر به څادره چولي او مورې وایي مراقبه ده مې ته څه خبرې چې چا سره مراقبه ده زما قسم په خدای د دروغ نه یم زما ګورې خبرې اصلاحي وي خفه کېږې به نه د دې موبایل د لاسه ډېرې د حیا کورنۍ بې عزته شوې ډېر هلکان د موبایل د لاسه لارو کوڅو کې مقبرو کې مړه پراته دي لکه مړی دلته پروت دی لاس پې تړلی سړی دا چا څوک دی دا د جنکو مسئله دا خطرناک شی وي موبایل ښه شیم دی نیکۍ له استعمال کا د علماو بیانونه پې واوره تقریرونه پې واوره درسونه پې واوره غلط مې استعمالوه صحیح استعمال کا بهر کې زمانو د هلک او د جنۍ یو بل سره هغه ریلیشنشپ څه ورته تاسو وایئ بوای فرینډ او ګرل فرینډ دوستانه د هلک د جنۍ ته وایي ما سره واده وکړه او جنۍ ورته مور پلار سره به سلا وکړم اگر چې هغه د مور او پلار د سلام ضرورت نه لري خو هر قسمه پکې شته چې جنۍ مور او پلار سره مشوره وکړه نو مور پلار ورته وایي بچې ستا خوښه ده خو ګورې دا پاکستانیان لږ دوکهباز غوندې دي نو اسې نه چې دنه فایده والي او بیا دې چې ته پرې نه دی مونږ خدا نوم ګټلی دی که نه زمونږ صاحب بار پاتې شوی تپوس ته وکړي بار مونږ غټ نوم د دوکې ګټلی دی زه تللی یم ډېرو ملکونو ته ازبکستان ته مصر ته تاشقند سمرقند دا مې کتلی دي بحرین سعودي او د عرب ممالک په ډېرو ملکونو ګرځېدلی هلته دې نوم ښه مضبوط ګټلی دی روس کې ماته یو ډاکټر وی هلته سپلای پالش کوي په مشین دا شته د ازبکستان کې ما په خپله کتلی دي مشین کې به سپلای بوټ ورکړي بوټان زیات استعمال د بوټ دی بوټ به پالش کړي درته نو به یې غورځوي نو بیا به دویم بوټ پکې کېدی به ځان ته راکاږي نو د هغې خپله سکه ده چې هغه سکه په مشین کې واچې نو بوټ به ته راوغورځوي بغیر د سکې نه لومبې راغورځوي دویم ونیسي ته مشین ته پته چې په یو خو څوک نه ګرځي پاکستانی څه چل کړی هغه دلته کې بوټ ورکړی دی دې مشین کې ای والا پالش کا خړومبې خو راغورځوي که نو بیا تللی دی نو بل بوټی بل مشین کې ورکړی دی
لومبې دی هغه غورځولې اوس چې روسیې راغلی دی مشین کې بوټ ورکړی دی چې پالیش کې لومبې یې نیولې دی او خدای مشین خراب شو دا خو لومبې نه نیسي دا خو دویم نیسي دی خو لومبې ونیوه اوس مشین خو خبرې نه کوي چې ورته وایي چې هغه لومبې را باندې پاکستاني پالیش کړی دی پخوا به څه چلو سعودي کې زه درته وایم سعودي کې پخوا هغه بوتونه غټې روپۍ به هم پکې اچولې هغه روپۍ به دې ور واچوله ریال او په خبرې به دې کولې خو چې روپۍ به بنده شوه خبرې به بندې شوې دی به څه چلو که دی به په روپۍ کې یو کې به یې سورې کړې او تار به یې پکې اچولې د پاسه به یې پې اچولې او په ګېټو خبرې به یې کولې چې خبرې به خلاصې شوې امزې به یې راښکا ټولې روپۍ به واپس راووتې دې ته چل وایي نو په دوکه ښه شی نه دی حضور پاک زیات زور په دې راوړی دی من غشنا فلیس منا چا چې زما امت سره ټګي وکړه دا زما په طریقه نه دی روان مونږ هر شي کې ټګي کوو مساله چې دارو درمل په خو سوچه زما په خیال چې ولې بیږي د سوچه وپیو ولې بیږي ولې ما په خپل یو بوډۍ ښځه او پی به هم ته اخېستل سار مانځنه به راتلم ما به لومبې د هغې نه پی راواغېستل نو ما ته کور یو ځلې وی دا پی نري شوي دي ورته ووایه ما ورته وی ترورې پی خو ډېر زیاته نري شوي دي دا ګوره لږه ګزاره کوه اوبه پکې ما چوه ما ته یې ولې اوبه پلیتې دي مې زه خو یو دس لا نه وړم چې یو دس پی کوم د پاک پلیت خبره خو مه کوه اوبه خو ما کره کور شته که نه یاره وي زما دې قسم یې که ما پکې اوبه اچولي کور مې ګوره هغې غریب قسم وخوړ تاسو وایي اوبه دي پکې وایي دا ټیک وایي وایي دا په پیو کې اوبه نه اچي دا په اوبو کې پی اچوي دا ول اوبه اچي پاسه پې میخ میخه لشي خیر خبره مې دې پورې کوله چې هغه ښځې ورته ووایي چې ما ته مور پلار ویلي دي یو څو شرطه در باندې لګوم یو شرط به دی چې زما ستا واده وشي نو بیا به زه ته او ما سره ځې چې زه کوم فلیټ کې پاته کېږم هلته او ما سره ځې دا دی به پرېږدې هلته دا سټیټونه یو بل نه لري دویم شرط به دی چې د پرې د خپل مور پلار سره ورونو خویندو دوستانو سره تعلق ختمې زما مور پلار زما دوستانو سره ورې تعلق دریم شرط به دی چې ما به د اتوار پر ورځ چرک ته بوځې زه به خپل عبادت کوم که ته راته بار کښېنې او که دننه او څلورم شرط به دی چې ما ته به دا نه وایي چې مسلمانه شه زما د اسلام نه ډېر لوی نفرت دی زه به تا ته دا نه وایم چې عیسایي شه ته ما ته دا نه وایې چې مسلمانه شه ستا خپل دین زما خپل دین کې به د یو بل ګوتې نه وه هلک وایي جینۍ مې خوښه وه واده مې ورسره وکړ د واده نه پس څو ورځې دا ما سره په پلیټ کې اوسېدله بیا د شرط مطابق ما کډه واغېسته دا بل ځای اوسېده هلته لاړم شرط مې پوره کړ او دې زما د موبایل او د ډیرۍ نه زما د مور پلار دوستانو پتې ډیلیټ کړې ختم د دې لپاره ما هر څه پرېښودل مور پلار وروڼه خویندې دوستان مې قربان بس خوښه مې او هر اتوار به مې چرک ته بوتله دې بدن نه د بایبل انجیل شریف تلاوت کو زه به ورته کله دننه ناست وم کله بار بیا به مې موټر کې راوسته ما به دې ته د اسلام خبرې نه کولې دې به ما ته د عیسایت خبرې نه کولې زمو د دې ډېر ښکلی ژوند تېرېده وی 3 کاله زمو د دې ژوند تېر شو وی 3 کاله پس یو ورځ زه سټور ته تللی وم او د دې چوټي وه سهار به تلو ما به ګاډي کې بوتلو بیا به راتلو د دې چوټي وه او زه لاړم وی چې مازدیګر واپس رالم نو دې فلیټ صفا کړی خاکرو به یې راوستی صفایه وانه ټول ډسټینګ دا فلیټ هر څه صفا کړی وی مې چې ښځې تا جوړ نن صفایي کړې ده وی یو زما چوټي وه نو ما سړی راوست دا فلیټ په جارو کو صفایي مې چې څومره فالتو کاغذو یا ډایجسټ او یا څه ډیرانې میریانې زما دې ښځې هغه ډیران ته غورځولې هلته ډسبیل ورته وي د فلیټونو میانځ کې یو ځای وي هلته یې خلک غورځوي بیا د کمیټې ګاډي راځي هغه وړي سجاتیاتی اخبارونه او فالتو سیزونه ټول لاندې غورځولي وی چې ما وکتل زما په شوکیس کې یو قرآن شریف پروت په رومال کې تړلی وی هغه قرآن شریف نو ما ښځې ته وی ښځې دلته یو شی په رومال کې نغښتی و انشته وی هغه خو تا 3 کاله کې ګوتې نه وې وروړې او دوړې خاورې پې پرتې وې نو ما پې پالتو شي ګمان وکړه چې خاوند اجت مې نشته نو چې پالتو سیزونه مې ډیران ته غورځول امې م پکې غورځولی دی وی چې دا مې واورېدل
دا لک وی دې زړه مې یو ټک نارې کړ زمارونو مسلمان کډیرم کمزوري خو د الله او د قرآن او د پیغمبر په بېعزتۍ بدله خامخا غوسه راځي اړه خو بیا خفه کېږي که نه اوس که یو سړي چې تاسو ته وي خدای مکه چې پلانکي دی کې د قرآن بېعزتي شوې ده نو که چاله قرآن په ناظره ورځي که نه مونځ کوي که نه کوي خو زنده‌باد مرده‌باد کې او مخکې روانې دا د اسلام نښه ده په زړه کې وی چې دی راته ووې زړه مې یو ټکه نارې کړه حالانکه وی ماله قرآن نه راته دا لک وی ماله مونځ هم نه راته وی ماله کلمه هم نه راتله ما چې د په ژوند کې روژه نه ونیولې ما مونځ راته نه یو اختر او بل اختر ما مانځله تلم اب هم د دوستانو د ملاقات په غرض تلم مونځ نه راته د اختر خو یاسې سترګو کې مې خلکو ته کتل چې هغوی به سنګپوټ بیټ کوه هغه چل به مام کوه هېڅ کلمه ته به نه راتله خو چې او قرآن شریف دا مور را کړی ما رومال کې نغښتی و وی چې دی ووی نو ما غروال هغه 14 ولسم چت رالم هغه ډسبل ډیران مې کته وی دا ښه وه چې د کمیټۍ ګاډي نور راغلي خو خلکو به د پاسه نور ګندونه هم غورځولي وو امې لټول قرآن شریف پکې راووت وی چې راووت ما ته هغه رومال لرې کړه دا خټو لیت پیت دا ښه وه د قرآن پاڼو ته نو رسېدلی رومال مې لرې کړه قرآن شریف مې را واغېسته او د خپلې سینې پورې مې جوختونې وه کلک بې اختیاره جړه راله ډېر مې وجړل او سلګۍ مې ووالې او ما وې ای قرآنه ته خو ډېر مظلوم یې نن خو تا سره ډېر بې ظلم شو قرآن دا خو زما د برکته تا سره ظلم شو که نن به زما رب څونه خفی نن به فرشتو څونه جړاګانې کړي نن به د کائناتو څومره جړاګانې کړي دا قرآن چې دا 14 ولسم چت نه راخطا کېده دې وخت کې به الله څه وي دې وخت کې د الله فرشتو به څه وي الله دا د قرآن مظلومیت زما د زړه ته پرېوت او دا قرآن کله شونډو ته نیسم ښکلوم کله سترګو ته اوچتوم او کله سینې پورې جوخ نیسم ما وی هو دا زما د لاسه نن د قرآن بېعزتي وشوه که ما د قرآن له ګوتې وړې وې هسې مې راغښتې وې نو زما د ښځې به نه وغورځولې دا چې سلګۍ وام جړه راله او دا قرآن مې سینې پورې جوخ نیولی دی او وایم چې زما دا ښځه په خپل دین څونه کلکه دی دا د خپل انجیل شریف څونه قدر کوي دا په ما په واده کې شرط ږدي چې ما به هر اتوار بوځې چرګ ته او زه به خپل کتاب لولم او زما دا حل وی دا قرآن مې سینې پورې جوخت ونیوه او بره راوختم وی چې راوختم او په خپل فلیټ ور دننه شوم وی دې ښځې مې رامنډه کړې او ما ته را تر غاړه وت او زما نه زیاتې سلګۍ دا وی او دا ښځه مې چغې وی او ما ته ویې سړیه بایګاډ د خدای په نوم ما به معاف کې ما معاف کا ما ستا د مقدس کتاب بېعزتي او حتک کړې ما معاف کا ما ورته وی چې ښځې غلطي ستا نه ده غلطي زما ده که دې 3 کاله کې دې له ما ګوتې وړې وې او دې 3 کاله کې دا ما راغښتې وې ما ښکل کړې وې ښکلول خو لا لویه خبره ده که ما اسم دا راغښتې وې ما تې دوړې څنډلې وې نو تا به نن دا لاندې نه غورځولې خو دې 3 کاله کې دې له ما څه توجه ورنه کړه په دې 3 کاله کې دې نه ما دوړې ونه څنډلې نو تا ځکه غورځولې د پالتو شي ګمان دې پې وکړه وی ښځه راته وی چې نه غلطي زما ده باید په کار ده چې ما تا نه تپوس کړو چې سړیه دې ته د ضرورت شته او که دې نشته نو که ضرورت و نو بیا به ما نو غورځولې تا به نه وې غورځولې اوس ښځه وی غلطي زما ده او زویم غلطي زما ده هم جاړي ازم جاړم هم جاړي زم جاړم وی دې درمیان کې دا ښځه ما ته ویې سړیه ما خپل سکالر لبوز خپل ملا له ما مسلمانه کا یا ته ما ته اسلام وښایه ما مسلمانه کا وی ما وی چې ما خپله مسلماني نه ده زه تا ته اسلام وښیم وی ما خپل سکالر لبوزه او دا جاړي وی ما ورته چې ښځې تا چې په ما شرط لګولې چې ما ته به د اسلام خبره نه کوې وی بس هغه ورځې تلې راغلي دي زما زړه کې انقلاب راغلی دی زما آغا زړه نه دی پاتې چې مخکې و د زړه دنیا بدله ده
زما د زړه دنیا بدله ده هغه زړه زما نه دی چې مخکې و زر د خدای په خاطر ما مسلمانه کساره نه نښېږي دی قرآن بې عزتي کړی دی نه معافي غواړم دی له زه ګوتې نه شم وړی تر څو چې زه مسلمانه شوی نه یم د خدای خاطر وکړه وی ما ورته وی چې زه خو ماله نه راځي ما خپل ملا سکالر له بوځه وی خیر راکوس شم زم جاړم دام چې ال خو وایې ولې مسلمانېږې وی ته راځه په لاره درته ویم ګاډی مې سټارټ کړه دا مې کېنوله اوس ملا صاحب له ځو وی دا ما ته بار بار وی جاړي سمه او ما ته وی چې زر ګاډی ځغله وګورې ساره نه ونښېږي شابه زر مې راسه وګورې ایمان نه بغیر مړه نه شم ګورې ځان زر سره سوا سپیډ وها وی مې چې ښځې پوهې خو مې که ولې مسلمانېږي وی چې تا ما نه تپوس وکړو چې دلته یو څیز دی څه شو او ما وی چې خو ما بهر وغورځوه دغې وخته پورې ما ته پته نه وه ما دا یو ډیري ده څه شی به وي د کاغذونه به خو چې تا منډه کړې ما وی د خاوند څه قیمتي شی مې جوړ غورځولی نو زه په دې کړکۍ کې درته سر مې در ښکاره که او لاندې مې کتل وی چې تا دا روچت که او د دې نه دی رومال لرې که وی قسم دی چې د دې نه یو غونډس کې رڼا روچته شوه رڼا بره راتله په دې کړکۍ را دننه شوه او چې په کړکۍ را دننه شوه زما په دې وجود کې ورننوته هغه رڼا زما په دې زړه کې دننه پرته ده ویلې درته نشم هغې رڼا زما په زړه کې انقلاب راوستی دی او زما د زړه دنیا بدله کړې ده او زما زړه دا وایي چې دا د مسلمانانو رښتونی کتاب دی دا چې په کوم پیغمبر کوم انسان نازل دی هغه رښتونی پیغمبر او دا د هدایت عظیم کتاب دی او دې سره خپل د دې دین سره خپل ځان جوړاو کړه وی بو مې تله چې 3 کاله مخکې کوم ځای کې مې د اختر مونځ کړی هلته مې بوتله زما دې ښځې د هغه ملا صاحب په خوله کلمې شهادت وی الله مسلمانه کړه او امام د ایمان تجدید وکړه زه خو په خولې هسې مسلمان زما وروڼو هغې ښځې څه وایي اوس د هغې دا یو ټکې وویل دی ورته آل ورلډ وایي په ټوله دنیا کې واحد د هغه ښځه په ټوله دنیا کې چې ما ته الله پاک صرف او صرف د قرآن شریف په کتو ایمان را نصیب کړی دا د قرآن اعجاز او هغې نه پسې حفظ وکړو علم یې وکړو خاوند هغه حافظ دی او عالم دی او نن په امریکا کې ځان له خپل مدرسه اسلامیک سنټر جوړ کړی او زما په وجه الله پاک بے شمیر په زرګونو زما او د خاوند په لاس باندې الله غیر مسلم مسلمانان کړل نو د مخکې ورځو کې پېښور ته تللی یو بارګین دی په دې رنګ روډ باندې دا هلک را سره دا ګواه دی زما د ډرایور هم ګواه دی ما بارګین والا زما دوست دی هغه بچي په امریکا کې دی او دی هم داسې کله کله 2-3 میاشتې پس امریکې ته دی میاشت تېرې نو ما ته وی ستا بیان مې اورېده وی زوی مې لګولې ولته وی ما ته مې زوی چې بابا هغه مدرسې ته دی نه بوځم شیخ صاحب چې بیان کړی دی موږ په خپلو سترګو لیدی دی هغه څه سټیټ یا د ټیکساس دی که څه شی دی وی هلته دا اسلامیک سنټر دی زما وروڼو قرآن د الله پاک عظیم کتاب دی مونږ تاسو له الله را کړی دی دې قرآن سره خپل تعلق وساتئ تلاوت وکړئ د قرآن شریف خپل بچي د قرآن حافظان جوړ کړئ د قرآن علم زده کړئ او بچي عالمان کړئ د قرآن اهل القرآن کې څومره دي عالمان او حافظان د هغې قدر وکړئ د هغې احترام وکړئ د هغې عزت وکړئ قسم دی چې د دنیا او د آخرت کامیابي په دغه قرآن شریف کې ده